الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. دا امام بخاری رحمه الله د غزوه د بدر متعلق حدیث وروړي. مخکې کې د دوو کافرانو یو د ابو جهل د قتل واقعا ذکر شو او دویم د امیہ ابن خلف چې دا دوا سرداران د مشرکانو د قریشو. دارنګه د دې غزوه د بدر سره متعلق نور احادیث هم امام بخاری وروړي. وبه قال اخبرني ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر اخبرنا هشام عن عروة ابن زبير دیوی كان في الزبير 3 ضربات بالسيف. زبير رضی الله عنه باندې 3 گزارونه د توریو، یعنی 3 گزاره دی په تور باندې لګیدلو. احداهن فی عاتقه، یو دا هغه 3 گزارونه داغه په اوګه کېو. قال دیوی ان كنت لادخل اصابعي فيها، وما بداخلول خپل ګوته په دغه زخم داغه کې کم زبانه چې دی والي شو د توري په گزار باندې، نو هغه ځای کولو پاتې شو. نو دا زوی وی چې ما به زره کوټه ما نو ما به دغه ځای کې د خپل ګوتې داخلولې دومره غټ زخم پاتې شو. قال ضرب سنتين يوم بدر، وی د بدر په ورځ باندې د 2 گزاره لګېدلو، او وواحده يوم اليرموك، او یو گزار د یرموک په ورځ باندې لګېدلو. بدر کې 2 گزاره لګېدلو، یرموک کې یو گزار. په روایت د ابن مبارک کې راځي چې په یرموک کې 2 ضربې لګېدلو په عاتق باندې اوګه باندې، او د هغې په مینس کې یو ضربه وه چې دا د احد پورز د بدر پورز باندې پکې لګېدلی و. ظاهرا د حدیثونو کې لږ شان تعارض راغی د الفاظو کې، چې دې کې وایي چې د بدر پورز باندې یو 2 گزاره لګېدلی او د یرموک پورز باندې یو گزار لګېدلی، او د ابن مبارک په روایت کې راځي چې د یرموک پورز 2 گزاره لګېدلی، او د دې 2 گزارونو په مابین کې یو ضربه وه، یو گزارو د بدر د ورځې. نو محدثین لکه حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې یو د غدا کوي چې حدیث د ابن مبارک چې دی دا اثبت دی په نسبت د حدیث د معمر عن هشام ابن عروه. ځکه رست روایت کې راځي عبد الله ابن مبارک دیوی اخبرنا هشام ابن عروه، موږ ته هشام ابن عروه بیان کړی دی. او دې روایت کې راځي ان معمر اخبرنا هشام، معمر د هشام نه چې کوم روایت کوي نو پاره کې د یرموک پورز باندې یو گزار ذکر کوي، او د عبد الله ابن مبارک پر روایت کې رست راځي ورپسې روایت ته امام بخاری راوړی دی چې هغه کې د یرموک پورز باندې وضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. نو محدثین داوی چې روایت د ابن مبارک د هشام نه دا ډیر اثبت دی او ډیر قوي دی په نسبت سره د روایت د معمر عن هشام. دویم دا چې دا احتمال هم لري چې د عاتقینو نه غیر نورم 2 ضربې وي پکې 2 ځایونو باندې لګېدلې،
نو دې وجې نه دواړه روایات په دې باندې حمل کوي. نو یرموک دا یو غزوه وه چې دا یرموک یو مقام دی د شام طرف ته یو ځای دی. دا واقع د عمر رضی الله عنه په خلافت کې د مسلمانانو او د رومیانو په منځ کې واقع شوی و. دا تقریبا په 14 یا 15 کال د هجرت باندې د مومنانو امیر چې عبیده ابن جراح او د رومیانو امیر د حرقل د خوانه باهان په نوم باندې و. د جنگ کې ډېر مسلمانان صحابه کرام شهیدان شوي دي چې سل پکې بدریان هم دي او بعضې وي 4,000 کسان په دې کې مسلمانان شهیدان شوي دي او د رومیانو 1,15,000 کسان وژلي شوي او 4,000 کسان یې بندیان شوي. مسلمانانو له الله دې کې فتح ورکړې وه. دې کې د دغې غزوې ذکر دی. وضرب سنتين يوم بدر زبیر رضی الله تعالی عنہ 2 گزاره والی شو د بدر پورس باندې مواحدتا او یو گزار یوم الیرموک د یرموک پورس باندې. قال عروه وقال لي عبد الملك بن مروان او مات عبد الملك بن مروان وی حين قتل عبد الله بن زبیر کلا چې قتل شو عبد الله بن زبیر. عبد الله ابن زبیر د عروه ابن زبیر رور دی. ماته وی یا عروه هل تعرف سيف الزبیر. عبد الله ابن زبیر د حجاج ظالم د لاس صدا وجل شو. عبد الملك ابن مروان دغه وخت کې امیر عامو. نو د عروه نه تاسو کو یا عروه هل تعرف سيف الزبیر. ته د زبیر رضی الله عنه تور پیجنې یعنی د پلار توره دی پیژنې. قلت نعم ما ورته وی چې او. قال فما فيه پاغي کې ویسه علامه شته دی څه نښه درته یاده ده. قلت فيه فلة ما ورته چې پاغي کې یو کانډه وغونتې دی یعنی کندم شوی ده هغې کې کندم دی. فلها یوم بدرین چې د غزوه بدر کې هغه کندمه شوی وه. قال صدقتا. نو عبد الملك ابن مروان ورته وی چې تا رښتیا وویلې او بیا دا دغه وی دا شعر او دا مصره وی بهن فلول من قراع الكتائب. اصل کې دا شعر چې دا د نابغه زبیانی د مشهور قصیدې یو ټوکړه ده چې هغې کې داسې الفاظ دي ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولا عيب فيهم او پدې کې څه عیب او نقصان نشته سوا د دې نه چې توري د دې داغي په تورو کې کندمونه دي او کندمونه دي کندم شوي دي د څه د وجې نه د وجې د وخلو د کتایب او د لښکرو د دشمن نه من قراع الکتایب د وجې د هغه وخلو د هغه کتایبو نه د هغه لښکرو د دشمنانو نه. دشمنان یې دومره وخلی دي چې د دې په تورو کې کندمونه جوړ شوي دي. پې دا د هغې بهادرۍ ته اشاره ده. نو دا شعر یې ووی د نابغه ثم رده على عروه نو به واپس کدا په عروه باندې به هغه عروه ته واپس کا. قال هشام فاقمناه بيننا 3,000 فاقمناه من قومناه مونږ د هغې قیمت ذکر کو په خپل مابین کې 3,000 درهم مونږ د هغې قیمت مقرر کو چې د دې تورې قیمت چې دی هغه 3,000 درهمه دی ځکه تاریخي توره وه. واخذه بعضنا او زمونږ کې بعضې کسانو هغه واخیسته. بعضې څوک عثمان ابن عروه د اخیستې وه د عروه صاحب زوی.
ولوددت او زما ارزو وا انی كنت اخذته کاش کې چې دا ما غستې وي. هشام وی، هشام ابن عروه وی، دا عثمان ابن عروه هشام ابن عروه رونو. وبه قال حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام عن أبيه قال كان سيف الزبير بن العوام محلى بفزة وی تور د زبیر ابن عوام رضی الله عنه چې وا هغه مزینه کړی شی وا خسته کړی شی وا په سپینو زرو باندې. قال هشام، هشام وی وکانه سيف عروه، هشام وی او تورا د پلار زما محلى بفزة یعنی د پلار زما یعنی د عروه تورا محلى بفزة د عروه تورا خسته کړی شی و په چاندې باندې یعنی سپین ورته ورکړی شي. عروه سره تورا د خپل پلار و د زبیر. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله، عبد الله نه مراد عبد الله بن مبارک دی. مخکې روایت د معمر اوس د عبد الله بن مبارک روایت. اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم چې یقینا صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك، دی زبیر ابن عوام ته وی د یرموک په ورځ باندې، په کوم ورځ باندې چې د رومیانو سره جنگ او په هغه ورځ باندې دی زبیر رضی الله عنه ته وی الا تشد فنشد معك، الا تشد آیت حمله نکې په دی رومیانو باندې، فنشد معك نو مونږ به هم حمله وکړو د تا سره ستا په ملګرتیا کې. فقال نو زبیر ورته وی انی ان شددت که زه حمله وکما نو کذبتم تاسو به ما دروغجن کې، ما به دروغجن کې سمانه تاسو به زما سره خلاف وکې، ما پسې برانه شي، ما به همداسې پرېږدې. فقالوا نو دی ورته وی لا نفعل مونږ داسې کار نه کوو. نو فحمل عليهم نو زبیر رضی الله عنه حمله وکړه په رومیانو باندې حتی شق صفوفهم تر دې چې د هغې سپونه یې سیرې کړل، سپونه یې وله سیرې کړه او منځ کې ورننوتو. فجاوزهم نو تیر وتو د هغې نه پورې وتو، د سپونو کې داسې لاړو رالو یو سر ته او بل سر ته. او چې کله پورې وتو وما معه احد او نو د زبیر رضی الله عنه سره هېڅوک، هغه ملګري چې ټول وروستو پاتې شو، یوازې روانو او رومیانو سره جنګېدو، ډېر رومیان قتل کړ. ثم رجع مقبلا بیا واپس شو په داسې حال کې مقبلا چې راتلونکي و خپلو ملګرو ته. نو چې کله واپس راتلو ملګرو ته نو فاخذوا بلجامه رومیانو ونیو واګې د اس داغه فضربوه ضربتين وی والو دل را دو گزارا علی عاتقه په سټ د باندې دې په سټ باندې دو گزارا والو رومیانو نیو. عاتق اوګه ته وی اوګه باندې دو گزارا وو. وضربوه ضربتين على عاتقه وی والو دل را دو گزارا په اوګه د باندې بینهما چې په ما بین د دې دو گزارونو کې ضربتون یو گزارو زور بها یوم بدرین چې وخلی شو دی په هغې سره د بدر په ورځ باندې، یعنی دو گزاره د دې نه مخکې د بدر په ورځ باندې هم دی یو گزار والی شوی دی، هغه نښم پې وه او د هغې نه یو طرف ته او بل طرف ته دو گزاره دی رومیانو موالو. نو درې گزاره پې درې نښې وې پې. نو مخکې روایت کې دي چې په یرموک کې یو گزار لګېدلی دی او بدر کې دو گزاره لګېدلی او دې کې دا وایي چې یرموک کې دو گزاره لګېدلی. نو مخکې تطبیق بیان شو. قال عروه وی كنت ادخل اصابعي هم زه چې ما به داخلولې خپلې ګوتې فی تلک الضربات په دغه ضربو کې دا کومو ځایونو باندې چې دی والی شو. العب ما بلوبې کولې وسره وانا صغیر نو زه ورکوټ وم. قال عروه وی وکان معه عبد الله بن زبیر
او دا زبیر رضی الله عنه سره عبد الله ابن زبیر مو په دغه جنگ کې یوم اذن په دغه ورځ باندې د یرموک په مقام کې وهو ابن 10 سنین عبد الله ابن زبیر چې د 10 کالو دغه وخت کې ځان سره بوتلو فحمله على فرس نو سور کړه وغلره په خپل اس باندې ووکل به رجلا او مقرر کړو وکیل کړو محافظ کړو په هغه باندې یو سړی دې د پاره چې زبیر رضی الله عنه چې کله جنگ کوي نو دې ځان لپاره نشي عبد الله ابن زبیر دا زوی چې د څوک نقصان نه رسي نو دې وجه نه په کس مقرر کړو چې ته د حفاظت کوا باب سره مناسبت دا چې ګوره زبیر ابن عوام په بدر کې یو گزار کېدل لري هغه نه په رستو وقت پورې وا وبه قال حدثني عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة مونږ ته انس بن مالک دا بیان کړی دی هغه روایت کوي د ابو طلحه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم امر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش چې نبی صلی الله علیه وسلم د بدر پورز باندې امر کو په سلیریش کسانو د سردارانو د قریشونو صنادید جمع د سندید دا بروزن عفریت سندید عفریت بهادر سړی ته او سردار د قوم ته وایي نو په سلیری سردارانو د قریشو باندې امر کړو وقذفون دی اغرزول شو فی طوی من اطواع بدر په یو کوي کې دا کویانو د بدرنا خبیثن داسې کوي چې ګنده کویو او مخبص او مشتملو په خبیثانو باندې مشتمل شو په خباستونو باندې مشتمل شو دی پکې ورو غرزول شو وکانه اذا ظهر على قوم او پیغمبر علیہ السلام کله چې غالب بشو په خلکو باندې بچا باندې چې به غلبو کدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادتو نو اقام بالعرصه نو وخت په تیرو په هغه میدان د جنگ کې ثلاث لیال درش په چې کله په یو قوم غالب شو نو هغه ځای کې به درش په به تیرولې بیا به واپس راتلو فلما كان ببدر اليوم الثالث کله چې په بدر کې درې مورشوا اليوم الثالث درې مورشوا په بدر کې نو امر براحلته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کو په خپل سورلې باندې فشد عليها رحلها نو اترلی شو باغی باندې کی جاود آغی ثم مشى بها رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو واتبعه اصحابه او صحابه ورپس روانو وقالوا صحابه ویلي ما نرى ينطلق الا لبعض حاجتي زمون ګمان نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زی مگر د یو حاجت د پاره سه حاجت د پاره روان دي حتی قام علی شفت الرکیه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درېدو په غاړه دا کوي باندې علی طرف البیر دا کوي په غاړه باندې درېدو فجعل يناديهم باسمائهم واسماء ابائهم نو شروع شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाजونه کول د مشرکانو ته دا کوم مشرکان چې مردار شیو قتل شیو په بدر کې دغه سلیری سرداران دا کویته چې غوزول شیو نو دې ته आवाजونه کول به اسماءهم د دې په نومونو باندې و اسماء آبائهم او د دې د پلارانو په نومونو باندې څنګه وی یا فلان ابن فلانن اے پلان کې د پلان کې زویا لکه ابو جهل ته وي دارنګي نور مشرکانو چې کم مردار شي سرداران نوم به ولا غستو د پلار نوم به غست
ویا فلان ابن فلان اے د پلان کی زویا ایسرکم انکم اطعتم الله ورسوله آیا خوشحالی تاسو دا خبره چې تاسو د الله او رسول اطاعت کړی وي. یعنی مطلب دا دی چې اوس تاسو له دې خبره ارمان درځي چې کاش مونږ په دنیا کې د الله او د رسول خبره منلې وي. برزخ کې خودی ته پته ولګېده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فإنا قد وجدنا مونږ موندک ما وعدنا ربنا هغه څه چې وعده کړی و مونږ سره رب زمونږه حقا پر اشتیا سره. فحل وجدتم آیا تاسو موندک ما وعد ربکم حقا هغه چې وعده کړی و تاسو سره رب تاسو پر اشتیا باندې. قال انس وی ابو طلحه وی فقال عمر یا رسول الله عمر صاحب دغه وخت کې وی اے د الله رسوله ما تکلم من اساد اے د الله رسوله ما تکلم من اساد د هغه بدنونو سره ولې خبرې کې لا ارواح لها چې پاغې کې ارواح نشته روحونه پکې نشته مړه دي دې سره ته خبرې ولې کې دې سره خو مانه خبرې کول څه پیدا نه لري ځکه اوري نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل والذي نفس محمد بيده زما دې قسمی په هغه ذات باندې چې نفس د محمد صلی الله علیه وسلم داغه په لاس کې دی. ما انتم باسمع لما اقول منهم نیه تاسو خ اوریدون کې د هغه څه د پاره چې زه وېما منهم د دې کسانو نه دا کافران چې کم زما دا خبره اوري دا ستاسو نه خوري دې زنه دا غزيدي چې دې زنه بعضي خلک سماع الموتى ثابتي چې مړي اوري. اصل کې دا مسله د پخوانه په اختلاف را روانه ده مسله د سماع الموتى او د اهل علم په کې درې اقوال دي مشهور. یو قول د عائشه رضی الله عنها دی چې هغه به فرمایل چې مړی نوري هغه به په عبد الله ابن عمر باندې رد کوو د صحابو په مخامخ. دا قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم دی او دارنګه د عائشه رضی الله عنها هم دی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایل با دغه حدیث په وی چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه فرمایلی چې دی اوري. اوس چې څوک دا وایي چې مړی نوري ناغي د عام دلایلونو استدلال کوي چې پاره کې 13 آیاتونه د قران کریم دي. یو آیات د سورته نمل اتیایم نمبر آیات ته او سورته روم 2 اتیایم نمبر آیات ته الله فرمای انک لا تسمع الموتى تمړو ته اورول نشي کوله. انک لا تسمع الموتى ته اورول نشي کوله مړو ته. او سورة فاتر کی راضی وما انت بمسمع من فی القبور او نه ته اورون کې هغه چا د چې په قبرونو کې دي. دا اثر کې په تشبیه باندې دا ان ته کافرانو ته اورول نشي کوله هغه کافران چې په منزله د مړو دي او ته اورول نشي کوله هغه چا د چې په قبرونو کې دي. وردا مړی په نورې دو کې دا مشبہ به شو او کافران مشبہ شو او وجه د شبه هغه نورې دلی او دا نورې دل په مشبہ به یعنی موتا کې او من فی القبور کې دا ډیره کامله ده اکمل درجه سره ده یعنی دی نوري د دې د شان نه دادي چې مړی نوري. عقلی دلیل هم دا دی چې ژوندې سړی د دیوال نه اخوا هغه د څه نه خبر نی سره د دې نه چې دغه حواس
عقل غوګونه سترګې بحالي. نو میت چې مړی دا خو ډېر کمزوری دی، هغه د چا خبره څنګه ووري؟ ځکه د هغه نه خواص هم ټول زایل شوي دي، قوت د اورېدو ته سلب شوی دی، قوت د لیدو ته لرې شوی دی. نو هغه به څنګه ووري چې دومره بیا پې دومره خاورې پرتې وي او ټنونو منونو خاورې. نو ظاهر د قرآن کریم دا 13 آیاتونه په دې باندې دي چې مړي عام طور سره اورېدل نه کوي. دویم قول د بعض اهل علمو دی چې هغوی وایي چې مړي اوري. نو هغې یو هغه حدیث د بخاري د قرع النعال نه استدلال کوي چې انه ليسمع قرع نعالهم، دا مړي د ژوندو د پیزار آواز اوري. حدیث بالکل صحیح دی، د بخاري حدیث دی. او دویم حدیث د قلیب بدر چې دلته مونږ ووې چې بدر کې مشرکان چې کم د مکې مشرکانو او کوي ته غورځولی شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سره خبرې کړې او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغې خوري. او دریم حدیث د رد السلام چې مقبره باندې څوک تیریږي د چا او سلام پې واچي نو مړي ولا جواب ورکوي. هغه حدیث ابو داود راوړی دی چې ما من عبد يمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا سلم عليه الا عرفه ورد عليه. اگر چې د دې تصحیح کړی د علماء خو بعضې محدثینو دې ته منکر حدیث ویلی دي. او بل دا قرع النعال چې دی دې کې صحیح خبره دا ده چې دا اول کره د پورې خاص دی. مړی چې خښ شي او خلک ته واپس کیږي دغه وخت کې اوري او وروستو بیا نه اوري، ځکه بیا خپل اصل ته واپس شي. خبره انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور، دا صرف اول وضع پورې خاص دی. دې کې صحیح دا ده. او هر چې دغه قلیب بدر والا چې کوم روایت ته چې کوم امام بخاری دلته ذکر کړو نو د دې تفسیر خپل هم را روان دي. د بخاری کې امام بخاری یو دا چې د قضاتنه پکې نقل کوي چې احیاهم الله حتی اسمعهم، چې الله تعالی دا مړي را ژوندي که تر دې پورې چې الله ورته وورول. دا کم کفار او مشرکین چې په قلیب بدر کې دی الله حیات ورکو، د پیغمبر علیه السلام هغه تقریر ورته وورولو توبیخا و تصغیرا و نقمتا و حسرتا و ندما، دې دپاره چې دا کافران ذلیل شي، پیمانه شي، افسوس وکړي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وه. او بل دا چې ګوره دا خصوصیتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر مړی او هر څوک په دې نشي قیاس کېدی. نبی صلی الله علیه وسلم ګوره داسې نه دي فرمایي چې مل احیاء باسمع من الاموات، نه دي ژوندي خاورېدونکي د مړو نه، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې الفاظ ویلي، د عموم الفاظ یې نه دي ویلي، د خصوص الفاظ یې ویلي دي. ما انتم باسمع منهم، دا الفاظ په خصوصیت دلالت کوي نه په عموم باندې، ځکه ضمایر خاص دي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وه، دې باندې عام مړي قیاس کول صحیح نه دي. دې کې صحیح قول چې کم د سلفو دی او د محققین علماء دی او د اهل الحدیثو دی، د امام بخاری دی او د شیخ الاسلام ابن تیمیه او ابن قیم دی او داسې شان ورشا کشمیری چې کوم احنافو کې دغه قول دی، علامه علوسی قول دی، صاحب د فتح القدیر قول دی. هغه دا دی چې منصوص ځایونو کې مړي اوري او غیر منصوص ځایونو کې نه اوري، او دا تطبیقی قول دی. جمع بین الروایات ته ده، ځکه دې کې روایات ډیر دي، نو د ټولو روایاتو نصوصو په مابین کې پکې تطبیق حاصلیږي. او که څوک وایي چې دې نه شرک جوړیږي
یو سړی و چې مړي اوري نو بل و رامدد شوی نو دې نه شرک نه جوړیږي. आवाज کول ژوندي تم حرام دي او مړي تم حرام دي. رامدد شویل او داغه په نوم نظر کول، هغه نه منښت داغه په نوم کول، هغه ته رامدد شویل، دا خو مړو ژوندو ټولو دپاره حرام دي. دا خو ټول دپاره شرک دی. دې نه شرک نه لازمیږي. ځکه کم ځای کې چې نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې دلته کې مړي اوري مونږ به منو، کم ځای کې چې وایي نوري مونږ به وایي چې نوري. او دې کې دا قیاسات هم نه چلیږي چې ګینې په دې خاص مواضع باندې منصوصي مواضع باندې سړی نور ځایونه قیاس کړي. نور ځایونه په دې باندې قیاس کول نه دي پکار، بل کم چې په نص کې راغلي بس حق منل پکار دي. امام بخاری رحمت الله علیه دلته کې د قضاته قول نقل کوي احیاهم الله، چې الله پاک دغه کسان را ژوندي کړل. دا د قلیب بدر کې چې کم مشرکین لاشونه پراتو ودیل الله حیات ورکو حتی اسمعهم تر دې چې وورول دیتا قوله وینا د رسول الله توبیخا و تصغیرا و نقمتا و حسرتا و ندما، د خپیمانتیا ده او زورنې او سپکاوي او ذلت د پاره او د افسوس د پاره جدي افسوس وکي دی ورته ځکه وورول. دا قضاته چې دا قول کړی دی چې الله ژوندي کړي لره، دا د قضاته خپل رائے ده. په دې باندې موږ سره داسې مرفوع روایت نشته چې الله پاک دیله داسې جون ورکو لکه د دنیا د جون په شان او دیله حیات ورکو. بس الله ته د نبی خبرې وورولې انک لا تسمع الموتى، پیغمبر ته اورول نشي کولې مړو ته، الله ته اورول کولی شي، د پیغمبر طاقت کې نشته. نو قلیب بدر والاو ته الله اورولې د پیغمبر خبرې، قلیب بدر والا ته الله رب العزت د پیغمبر خبرې اورولې. آیات سره سم منافات نشته ده. دا د پیغمبر په بس او طاقت کې نه ده چې هغه مړو ته اورولو کی. الله کولی شي چې الله پاک مړو ته خبر اوري. نو دغه ځای کې الله وته اورولې ده. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته الذين بدلوا نعمت الله كفرا، دا سوق دي، دا کم کفار مراد دي؟ هم والله کفار قریش. عبد الله ابن عباس فرمایل دا قسم په الله چې کفار د قریش مراد دي په دې آیت کې چې د الله نعمت په ناشکری او کفر سره بدل کو. عمر فرمایي هم قریش نعمت سوکو محمد صلی الله علیه وسلم نعمت الله، محمد صلی الله علیه وسلم دې لپاره د الله نعمتو کو دا پیغمبر منلې او د تابعداري کړې وي دنیا او آخرت کې بوچت شو او کامیاب شوی وو. واحلوا قومهم دار البوار، دار البوار څه شي دی؟ النار یوم بدر، خپل قوم د هلاکت کورته وروستو چې هغه څه شي دی؟ هغه جهنم اور دی. د بدر په ورځ باندې چې کوم مردار شو جهنم ته لاړل. وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه قال ذكر عند عائشه رضي الله عنها ان ابن عمر رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب في قبره. عائشه رضی الله عنها ته دا خبره ذکر شو چې عبد الله ابن عمر دا خبره مرفوع ذکر کوي پیغمبر علیه السلام ته، مرفوع حدیث ذکر کوي چې رسول الله فرمایلی چې ان المیت يعذب، میت اغل عذاب ورکول کیږي فی قبره په قبر دکې ببکای اهله په سبب د جړه د اهل د میت په د میت باندې. نو فقالت عائشه رضی الله عنها فرمایل وهلا ابن عمر غلط شوی دی، وحلا په کسره سره راغلی دی، وحلا ای غلطه ابن عمر خطا شوی دی او وحلا فتحې سره راغلی دی په معنا د غلطه سره وزن او مانن دواړه. انما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام داسې فرمایلیو چې انه لا يعذب بخطیئته وذنبه، دې مړی لا عذاب ورکول کیږي په خپل ګناه باندې او خطا باندې. دا نه چې د ژوندو سړو په جړه باندې
مړي له عذاب په خپل ګناه او خطا ورکول کیږي. وان اهله ليبكون عليه الان، او اهل د میت اوس په د پسې جاړي او هغه د خپل ګناه په عوض او د خطا په عوض باندې سزا ورکول کیږي. د عائشہ رضی الله عنها دا مشهور قول مخکې کتاب الجنایز کې دا ذکر شوی دی چې مړی لا د ژوندو په جړه باندې سزا نه ورکول کیږي. لا تزرو وازره وزر اخرى، دا آیات په دلیل کې پیش کو چې یو د بل بوج نشي پورته کولی، ګناه دې ژوندۍ کوي او سزا دې مړی له ورکول کیږي، دا نشي کېدی. هغه بداوي عبد الله ابن عمر به حدیث مرفوع ذکر کو چې نه مړی ته عذاب ورکول کیږي په سبب د جړه د اهل د جنایز کې د دې تفصیل شوی دی. تطبیق دا دی که چرته یو ځای کې دا رسمي چې خلک مړو پسې ماتم کوي، جاړي او خلاف شرع کارونه کوي او یو سړی د دې منکر رد نه کړي په ژوند کې، نو که د پسې سبا بیا دا منکرات کیږي او دا جړاګانې کیږي نو دله به عذاب ورکول کیږي. دا به د خپل ګناه وي چې د خلک نه دي منې کړي. یا بعضې ځایونو کې خلک وصیت کوي په دې چې ما پسې به جړا کوي، ما پسې په اول ورځ باندې خیرات کوي، سلویختي به کوي. دا قسمه ناجایز وصیتونه کوي خلک. دا خو بیا د عمل د دې مړي دي چې په خپل ژوند کې بد عمل کړی، د هغې په سبب باندې د عذاب ورکول کېږي. قالت، دا حدیث امام بخاری دلته ولې راوړي؟ نو مناسبت د دې روایت د دې اول جملې د دې اول جزء د دې باب سره نشته، او د دې حدیث د دې دویمې جملې او د دې دویم جزء د باب سره مناسبت دی. قالت، هغه دا دی وذاک مثل قوله تعالی، او دا په مثل د دې قول الله تعالی دی. قالت عائشہ رضی الله عنها فرمایي وذاک مثل قوله، او دغه په مثل د دې قول د ابن عمر دی. مخکې چې کومه خبره د ابن عمر تیره شوه چې مړي له عذاب ورکول کیږي په قبر کې په سبب د جړا د اهل ده، نو دغه په مثل د دې قول د ابن عمر دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قام علی القلیب، رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوی د بدر باندې ودرېدو، وفيه په دې کوی کې قتل بدر، مقتولین د بدرو د مشرکانو نه. فقال لهم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دې مشرکینو ته دې جوسو ته لاشونو ته ما قال اغه چې وی انهم لا يسمعون، فقال لهم ما قال انهم، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سموي چې انهم لا يسمعون ما اقول، دی اوري اغه څه چې زور ته وایم. انما قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه نه دی ویلي. عائشہ رضی الله عنها وی چې ما قال انهم لا يسمعون ما اقول، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه نه دی ویلي چې انهم لا يسمعون ما اقول، دا مړي اوري هغه چې زه ورته وایم. عائشہ رضی الله عنها وی چې نه، د دې معنی دا چې انهم الان لا يعلمون، سما په معنی د علم سره اخلي. تعویل پکې کوي چې یقینا اوسو لا يعلمون پویږي دا مړي په دې کوی کې ان ما كنت اقول لهم حق، هغه چې ما ورته دنیا کې کوم خبرې کولې هغه حق دي. دې ته برزخ کې د دې علم او پته ولګېدا چې ما کوم دعوت دې ته ورکوم هغه حق دی. ثم قرأت، بیا عائشہ رضی الله عنها دا آیات ولستو انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور. یقولو، د یقولو قائل څوک دی؟ عروه وی حين تبوؤوا مقاعدهم من النار. د عائشہ رضی الله عنها د دې قول تفسیر کوي چې انهم الان لا يسمعون اي لا يعلمون، کله حين تبوؤوا، کله چې دې ځایونو نیول، کله چې دې کافرانو خپل ځایونه د جهنم په اور کې تیار کړي دي. حين تبوؤوا، کله چې دی تیار کو مقاعدهم، هغه ځایونه د دی من النار، د اور د جهنم نه. جهنم کې چې کله ټکانه ونیول نو دی دا خبره و په دې خبرو باندې پوه شو. عائشہ رضی الله عنها د دې معنی داسې وکړه
چې دی په جهنم کې کله خپل ټکانه واچوله او جهنم ته ورسېدل نو دی ته پته ولګېده چې رسول الله څه ویلي نو دا حق دی. صحیح دا ده چې دا خو د عایشې رضی الله عنها خپل یو تفسیر دی او خپل یو اجتهاد دی خو ظاهر د دې احادیثو نه دا معلومیږي چې د قلیب بدر کې چې کم جوسې د مشرکانو وې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب اورېدلې دی او سما په خپل معنا سره دی انهم لا يسمعون ما اقول. ابن عمر اجتهاد ابن عمر خبره دی کې صحیح ده ځکه هغه د حدیث مرفوع خبره ده او د عائشې رضی الله عنها د خپل اجتهاد دی کې او دا د قلیب بدر د دې کفار او مشرکینو دا خبره اوریدل دا خاص دي د هغه عدلونه کوم کې چې نفي د سما شوی دا د مړو نه دا غینه دا مقام خاص ځکه دا د رسول الله معجزه وا او معجزتن د رسول الله خبر اوریدل دا خاص دي په دغه دلیل سره او باقی د عائشې رضی الله عنها چې د دې قائل نه و نو دا د هغه خپل اجتهاد دی. وبه قال حدثني عثمان قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر. رسول الله صلى الله عليه وسلم د بدر د کوی په غاړه باندې ودرېدو هغه لاشونو ته هغه جوسو ته د مشرکانو چې دې کې غرزول شي ورته وی هل وجدتم ما وعد ربكم حقا تاسو مندک هغه چې تاسو رب تاسو وعده کړی و. ثم قال بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انهم الان يسمعون ما اقول یقینا دا مشرکان اوس يسمعون اوری ما هغه خبره اقول چې زه ورته وایم. نو فذكر لعائشه عائشه رضی الله عنها دا خبره ذکر شو فقالت نو دی انما قال النبي صلی الله علیه وسلم انهم الان لا يعلمون یقینا دی پویږي د يسمعون معنا په يعلمون سره کوي چې دی پویږي پاغه سبانه چې ما بوتوي دا ما چې دنیا کې کم دعوت ورته کړو اوس ورته داغه حقیقت معلوم شو وته علم شو چې دا حق دی. ان الذي كنت اقول لهم هو الحق هغه چې ما ورته دنیا کې وي هغه حق دی په دې باندې پویږي د دې علم دی وسره اوس ځکه برزخ کې رسول دی او بیا د آیات ولوس انك لا تسمع الموتى